أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الذين ينقضون عهد الله اغا خلق چې اغا متوید الله ودا من بعد میثاقه بعد دینه چې الله سره مضبوطه ودا کړي دو غانا بعد متي ويقطعون ما امر الله به او کټکوي اغا حکم چې کوم الله دې تکړه دا ايو صلا چې دې جوړ پکې ورولي ويفسدون فی الارض فساد کې پمزکه کې اولئک هم الخاسرون دا خلق چې خسري ولدي کیف تکفرون بالله څرنګ تاسو دې الله انکار کوي وکنتم امواتا فاحیاکم چې وای تاسو مردا الله زندگی درکړه ثم یمیتکم بیا بو تاسو مړی ثم یحییکم بیا بو زندگی درکې هغه الله تاسو ثم الیه ترجعون بیا بو الله پاک طرف ته واپس درومای هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا الله غزاد ته چې تاسو پر پیدا کړی دي ما فی الارض جميعا پمزکه کې ټول شیونه ثم استوى الى السماء بیا الله متوجه شول اسمنو طرف ته فسواهن سبع سماوات بیا الله برابر کړل او ومزکه وهو بكل شيء عليم الله پاک هر شي منته علم لرون کدا بسم الله الرحمن الرحیم پرون مده منته خبره کړي وا چې نیو خلکو داوي چې الله رب العزت دا امیاسی مثال قران مجید کې ویلې بیان کړه نو الله پاک ته بیان کړل چې دا مثال چې الله پاک بیان کړه چې کوم علم ولا خلق ته هغه ته پته چې دا دی الله پاک طرف نه حق ته خو چې کوم خلق الله نه مني او انکار کوونکي دي هغه به چې دا مثال ویلې بیان کړل الله ته وی چې دغه مثال دی واجه ډیر خلک داسې دي چې هغه هدایت طرف ته روشي او ډیر خلک داسې دي چې هغه گمراه شي خو فاسقین خلک چې دي هغه ضرور دي دینه گمراه کیږي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه نن الله پاک دی اغي عهد ذکر وکړال دی اغي ودی ذکر وکړال چې هغه الله پاک وخسته دو دی تل شي چې دینه اول خبره دادو چې علما مفسرین چې دینه کوم ودا مراد دو نو نیم علماء چې دینه عهد الستو مراد دا هغه عهد مراد دا چې کله الله رب العزت ټول روحونه جمع کړل یعنی روحونه ټول رو جمع کړل او ته وی چې الستو بربکم زدیتو سی رب نه ټول وی ته چې قالو بلا ویلی ناته دی مجربی نو هغه عهد الستو مراد دا چې الله پاک روحونو نو خوسته الله پاک جسمونو یا نو جوړ کړي جسمونه یا نو جوړ کړي یا جسمونه موجود نو بلکې روحونه موجود الله پاک ودای نه خوسته او اصل د روح تخلیق تا اولا پهلا د روح تخلیق شو دا بیا غانه بعد د انسان جسم تخلیق شو دا او د روح تخلیق چې دا کامل دا اصل الله نو نیم علماء چې نه دینه عهد الستو مراد سراسره د الله پاک څومره اوامر او څومره نواهی چې دي هغه مراد ده او نیم علماء دا بیانې چې دی عهد نه مراد چې دا هغه اهل کتاب ولا عهد دا چې اغونه دا عهد او خستل شو چې اخیری نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برسی او توس پیمنه او ایمان به پرړی نو هغه مراد دا په هر حال مختلف خبره دو خو د انسان روح چې دا او روحاني وجود چې دا اصل وجود ده دیو جنا حدیث کړي چې الارواح جند مجنده چې الله پاک دا ټول روحونه چې دا جمع کړیو لکه څنګه چې لشکر وي د لشکر په صورت کې الله پاک دا روحونه جمع کړیو او بیا دینا ودا خوستله
من بعد میثاقه بعد د دینه چې الله پاک سره تاسو دا پوخه ودا کړی و یعنی پوخ عهد مو کړی و او بیا هغه نه بعد هم تاسو دی الله پاک دا عهد چې دا موت کړل ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض او تاسو کټ کوي تاسو ختم کوي تاسو متوي هغه چې څه الله پاک تاسو ته حکم کړه چې څه جوړ ولای کوم شینو چې الله پاک تاسو ته جوړ خبره پکې کړی دو تاسو هغه کټ کوي هغه جوړ نه پکې ولای دینه علما یې چې دوا حقوق دي دوا یو حقوق الله دی یو حقوق العباد دا حقوق الله دی الله حق ته چې هغه به تخمخه ادا کوي هغه کې به جوړ اروړي او حقوق العباد دی بندګونو حقوق دي چې هغه کې صرف فهرست هغه رشتہ دار دي د رشتہ دارو حقوق دي نو صله رحمی رشتہ دارونو سره کول دا حق ته دی چې کوم سړی نه کوي د منې به دا ګننګور وي نو د رشتہ دارو حقوق د دې په مالک ون دا هم په دې کې شامل ده چې ويقطعون ما امر الله ويفسدون في الارض او پمزکه کې فساد کوي فساد مطلب دادا تفسیر عثماني لیکلی دي چې خلق ته ایمان نه متنفره کی خلق ایمان نه متنفره کول دا فساد د مزکی کی لکه صحابه کرام شول یا د امت صلحا شول د اغو ویوب تر وبسه اغو خلقو کې تشهیر کې چې صحابه کرام خدا سیو نیک خلق خدا سیو ملعون خدا سیو او داسیو د دو تشهیر کول دا تفسیر عثماني لیکلی چې دا فساد فر ارض دا اولئک هم الخاسرون دا خلق چې دی دای خسرې ولدي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا څرنګه به الله انکار تاسو کوي وکنتم امواتا چې تاسو مړی وي فاحیاکم او الله پاک تاسو ته ژوندۍ درکړه الله پاک انسان مړو ژوندۍ درکړه مطلب دا چې دا معدوم او مړ چې وي مړ بے جان وي دا نوی چې دا مړ چې وشي یو انسان مړ شي دا بے جان شي صرف نور دا معدوم نه وی چې دا ختم شي چې پیله ځلی دا وجود د نو غاسه دا شي نه داسې نه دو نو الله پاک دالته وی چې وکنتم امواتن تسی مړی وای مطلب دا چې انسان پیدایش چې شو دا نطفه نه شو دا او دا نطفه چې دا څه شي نه پیدا دو دا وینه نه پیدا دو دا وینه انسان کې څه شر ولیدو څرنګ ولیدو چې انسان د مزکه نه غنام خوري هغه بے جان وي بیا هغه دوړ ته کنورټ شي بیا هغه وړو ته کنورټ شي بیا روټي ته کنورټ شي هغه چی بجانوي دا ټول شي نو بیا دا وخوري د غذا جوړ شي انسان دغه غذا چې وی هغه نه وینه جوړ شي هغه وینه نطفه هغه نطفه نه د انسان پیدایش وشي نو دیو جنالا پکوي چې تاسو مړی وای فاحیاکم به می تاسو شوشتا ژوندۍ درکړه ثم یمیتکم بیا به تاسو مړی بقا د توست پر نه دو حضرت موسی علیه السلام چې دي ته اختیار ایر کړل شو چې ته د څومره ژوندۍ درکو 100 سال مزید درکو 200 سال مزید درکو موسی علیه السلام ته وی چې شاید 200 سال چې مت مزید ژوندۍ روشي چې هغه تیر شي بیا بوڅوي وی چې بیا به مرګ وي ته وی چې شاید چې بیا مرګ وي 100 سال بعد به مرګ وي 200 سال بعد اخر چې مرګ دا 2 کوله بعد مرګ دا 200 کوله بعد مرګ دا نو به د مت مرګ روکی چې ځان څه شوم اوس ویل نمړه بهرحال ثم یمیتکم الله پاک چې بیا به تاسو ته مرګ درکوم ثم یحییکم او بیا به تاسو ته ژوندۍ درکوم ثم الیه ترجعون بیا ها تاسو مو طرف تر درومئ نو الله پاک طرف ته قیامت محشر کې بیا انسان ارزي هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا الله غزاد ته چې تاسو ته پر پیدا کړی دي ځکه کې دا ټول شیونه ثم استوى الى السماء بیا الله پاک توجه کړ اسمنونو طرف ته فسواهن 7 سماوات بیا برابر کړل او اسمنونه او هو بكل شيء علیم الله پاک په هر شي منته علم لرونکا دا ګوره الله پاک انسان دې پر دا دنیا پیدا کړي او دې دنیا کې چې څومره مخلوقات دي دا پیدا کړي دیو جن علماء دلته ایوا مسلار بوسی چې الله پاک دا ټومره اشیاء مخلوقات دي دا انسان دې پر پیدا کړي دي نو لہذا اصل شای به دغه ټول د انسان او د دنیا مخلوقات او شینو کې دادا چې هغه حلال و چې ټول شینو حلال و
او دغه دغه چې څومره شیونه الله پاک انسان دې پر پیدا کړی دا حلول دي. ها خو چې کوم شیونه منته بیا نصر غلدا او دلیل غلدا چې به دا حرام ده بس هغه حرام شول دغه حرمت رغلل نو اصل شي کې چې دا حلال ده حلال چې دا حلال ده او ټول شیونه الله پاک پیدا کړی دي انسان د فائدې لپاره. یو حدیث کې چې الدنيا خلقت لكم وانتم خلقتم للاخره چې تاسو د دنیا چې دا الله یې چې د تاسو ته پر می پیدا کړی دو خو تاسو می آخرت ته پر پیدا کړی نو آخرت مونته توجه ورکړئ هغه طرف ته توجه ورکړئ نو چې آخرت تاسو ناکام نشئ دنیا خو به تیر شي چې آخرت ژوندۍ مو ناکام نشي. ثم استوى الى السماء بیا الله پاک متوجه شول اسمانونو د پرمزکه پیدا کړي دا غټه مسله علماء بیان کړي دو چې الله پاک پهله اسمانونو پیدا کړي ک پهله امزکه پیدا کړي نو علماء دا یی مفسرین دا یی جمهور دا یی چې الله پاک پهله امزکه پیدا کړي بیا غانه بعد اسمون پیدا کړي یو د امزکه پیدا کوندي یو د امزکه ویړوندي پیدا کړي الله پاک پهله امزکه دو بیا غانه بعد اسمون پیدا کړه او ویړه کړي بیا غانه بعد مزکه دو والارض بعد ذلك دهاها الله پاکي چې اسمنونو بعد دانه بعد مزکه څکړه ویړه میکړه او د مزکه او د اسمون پیدایش څنګه شو ده. حدیث کې درومي چې د دنیا چې د الله پاک عرش چې عرش دا په عمومتي ایلور ده یعنی پهله د دنیا کې اوبوي بیا هغه اوبونه بخارات چک شول دا بخارات چې دي دا دوی شکل اختیار کړل د اسمان فضا ته یې لګی نو د فضا چې دو د تمور اسمون یو هغه بخارات چې چک شول هغه نه اسمون جوړ شول خو په دې باندې پوسنه عرش او د اوبو ماس کې بیا څه شول دا اسمون روغلا هغه بخارات او نیم اوبه داسې وی چې هغه مضبوط وی هغه الله پاک و چې کړل چې و چې کړل هغه نمزکه جوړ شول او نیم حدیثو کې د حدیث کې دا نیم حدیثونو کې دا هرسي چې الله پاک چې دمزکه جوړ کړی دو دا یو مویی په 60 منتی جوړ دو او هغه مویی په اوبو کې دا او هغه اوبه چې دی هغه په ایوي چټان کې دی هغه چټان چې دا هغه یو فرشتي نیول ده او هغه فرشتہ چې دو هغه هم بیا یو کونی منتی ایلوړ دو هغه کونه چې دا هغه هوی نیول ده هغه په هوی په قدرت سره چلی شي داسې دی دنیا د مزکه پیدایش سو ده. بهرحال و اسمنونه دي نیم خلک چې انا اسمنونه دي دا غلطه خبره دي بطلیموس او فیثاغورس وغیرہ دا ټول جو حکوم یونان فلسفه او نظریاتو هغه طرف ته خبره ده خو الله پاک و اسمنونه جوړ کړي او مزکه جوړ دي او هو بكل شيء علیم او الله پاک چې دا په هر شي منته علم لرونکو دا مطلب دا چې هر شي علم چې دا الله سره ده. نن کا انسان ډیر څه دای چې زپټ یا زپنایا ان شاء الله علم نه پټ نه ده هر شي علم الله سره ده نو انسان ته چې څه قاعده الله ته پاته دو نو دی وجنه کته گناه کای الله په علم کې دو او کته حکم بجوری حکای نیکی حکای دا د الله په علم کې دی لہذا فائدہ دی تو دی کې دو چې د الله تابعداریو کې خو لیکن نن دنیا دولت پسې شوی دو دغه غفلت کې پروت دی او الله نه ایردا نو پیچار دو چې انسان الله پاک طرف ته روشي خپل ژوندۍ جوړه کړي د آخرت ولا دنیا ولا الله پاک د عمل کوي توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.